بسم الله الرحمن الرحیم سلورم نمبر فصل کی د لام تاکید بانون تاکید ثقیله د معروف او د مجهول دواړه گردانونه او د هغه پوره تفصیل بیان شو. اوس د لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل معروف او مجهول دواړه گردانونه تفصیل سره بیانول شي. د فعل مضارع د لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل گردان هغه څنګه جوړیږي؟ نو د هغه طریقه دا ده چې د ټولو نه اول خو موږ دا خبره زده کو چې په لام تاکید بانون تاکید ثقیله کې پس ورلسو صیغو کې شپږ صیغې داسې وي چې په هغه کې د نون ثقیله نه مخکې الف راغلی هغه شپږ صیغې چې دی نو هغه د لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل په گردان کې هغه نه راځي. د دې دا مطلب دی چې په څوارلسو صیغو کې شپږ صیغې نه راځي نو باقي پاتې شوې اته صیغې. نو اته صیغې داسې دي چې په هغه کې نون خفیفه دا راځي. نو د نون خفیفه د معروف په گردان کې اته صیغې دي د څوارلسو په ځای، او هم دغه شان د نون خفیفه د مجهول په گردان کې هم اته صیغې دي د څوارلسو په ځای باندې. دا اته صیغې چې دي نو دا پنځه هغه صیغې دي په کومو کې چې د فعل مضارع په آخر کې ضمه راتله، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، او دو د جمع مذکر غائب او حاضر صیغې دي، او یو د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. یفعلون تفعلون تفعلین، یفعلون تفعلون د جمع مذکر غائب او حاضر صیغه شوي، او تفعلین د واحد مؤنث حاضر صیغه شوي. نو دا اته صیغې داسې دي چې په دې کې په آخر کې نون خفیفه راځي. د نون خفیفه راتلل څنګه دي؟ د دې قاعده څنګه ده؟ نو هغه داسې چې د فعل مضارع کم پنځه صیغې دي چې په هغې کې آخر کې پیش راځي، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. په دې کې لام تاکید مفتوح په اول کې ولګوه او په آخر کې نون خفیفه ولګوه. نون خفیفه مطلب د نون ساکن، او ما قبل چې کومه ضمه ده په لام کلمه باندې دغه ضمه دا بدله که په فتحې باندې، نو دینه به جوړ شي لیفعلن لتفعلن لتفعلن لافعلن لنفعلن. او دو صیغې د جمع مذکر غائب او حاضر چې دي په دې کې لام تاکید مفتوح په اول کې ولګوه او نون اعرابي د آخر نه لرې که او نون خفیفه ولګوه، نو د دینه به جوړ شي لیفعلون لتفعلون. نو په دې ځای کې اوس واو او نون دواړه ساکنین جمع شو. نو په دې کې اولنی چې کوم ساکن دی واو دا حذف کا، نو د دې نه جوړ شي لیفعلون او لتفعلون. او اتم نمبر صيغه چې نو هغه دا تفعلینا د واحد مؤنث حاضر صيغه. په دې کې آخر اول کې لام تاکید مفتوح لګوا او په آخر کې نون خفیفه لګوا. نون اعرابی تن اول لریکا بیا نون خفیفه لګوا، نو دا بشي لتفعلین. نو اوس په دې کې نون تاکید خفیفه او یا چې نو دا دو ساکن جمع شو او اولنی په کې حرف مد دی، نو دا به اغرزولی شي، نو دا بشي لتفعلن. گردان داسې دی لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لافعلن لنفعلن. او د مجهول گردان دی لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لافعلن لنفعلن. او د دې معنا چې دا نو عمده ثقيله پشانته ده. د دې معنا او د لام تاکید بانون ثقيله معنا هغه یو شان ده، صرف دومره فرق دی پکې چې الته کې نون مشدد دی او دلته کې نون مخفف دی، یعنی ساکن دی. لیفعلن ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد خامخا بکارو کی هغه یو سړی صيغه واحد مذکر غائب
بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل معروف لیفعلن خامخا بکارو کی اغا ټول سړي صيغه جمع مذکر غائب بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل معروف لتفعلن ضرور بکارو کی اغا یو خزا صيغه واحد مؤنث غائب بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل معروف لتفعلن خامخا بکارو کی تیو سړی صيغه واحد مذکر حاضر بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل معروف لتفعلن خامخا بکارو کی تاسو ټول سړی صيغه جمع مذکر حاضر بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل معروف لتفعلن خامخا بکار او کی تیو خزا صيغه واحد مؤنث حاضر بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل معروف لافعلن خامخا بکارو کم زیو سړی یا زیو خزا صيغه واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل معروف لنفعلن خامخا بکارو کوم دو سړی یا دو خزی یا ټول سړی یا ټول خزی صيغه تثنیه و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل معروف لا يفعلن خامخا بکارو کړي شي هغه یو سړي سره صيغه واحد مذکر غائب بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول لا يفعلن خامخا بکارو کړي شي هغه ټول سړو سره صيغه جمع مذکر غائب بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول لا تفعلن خامخا بکارو کړي شي هغه یو خزي سره صيغه واحد مؤنث غائب بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول لتفعلن خامخا بکارو کړي شي تایو سړي سره صيغه واحد مذکر حاضر بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول لتفعلن خامخا بکارو کړي شي تاسو ټول سړو سره صيغه جمع مذکر حاضر بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول لتفعلن خامخا بکارو کړي شي تایو خزي سره صيغه واحد مؤنث حاضر بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول لأفعلن خامخا بکارو کړي شي ما یو سړی یا ما یو خزي سره صيغه واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول لنفعلن خامخا بکارو کړي شي موږ دوه سړو یا دوه خزو یا ټول سړو یا ټول خزو سره صيغه تثنیه و جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول